من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. خبر د متقین روانه وا چې پرهیزګار خلق متقیان سوق دي، نو الله تعالی د هغه خپل ذکر کوي. پهلنی کې ذکر شو الذین یؤمنون بالغیب، هغه خلق چې په غیب باندې ایمان وروړي. دویم ذکر شو ويقيمون الصلاة، دا هغه دي چې کم خلق مونږ قائمای. او دریم صفت به پکې سوي ومما رزقناهم ينفقون، دا د دې دریم صفت ده چې الله تعالی ولا کم مال ورکړي وي، کم دولت ولا ورکړي وي، نو په هغه کې هم خرج کوي. دا باندې چیرې دي سو وګټل ځان د بارې ایثار کا، دا د متقیانو خلقو دریم صفت ده چې سګټي نو هغه کې بعد د بل یو مسلمان د غریب حسم کوي. او دا اصل مال له چې پرې کې الله تعالی برکت راولي. یقین وکړه چې کم مال زیات یو صدقه پکې نه وي، نو په هغه کې سکون نه وي. او چې لږ مال وي په هغه کې ته د غریب مرسته وکړې، په هغه کې ډېر عجیبه مزه وي، عجیبه سکون وي پکې. تاریخ مونږ ته ښایي چې داسې خلک تیر شوي دي چې هغې به ناشنا صدقې کولې. یو کس راځي سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له، حال دا دی چې په دې وخت کې د خلیفه هم دی، پهلنی خلیفه دی، بادشاه دی. کس راځي ورته وی حضرت وی لوی درخواست مې وروړی دی، یو غربت اغستی یم او وی 3000 دینار قرضدار شوی یم، او وی ته خلیفه یې، ته به مې مدد وکړي بل ځای کې غومای چې څوک به زما مدد وکړي. نو وی هغې بیا وی دا کس ځان سره دننه کمرې ته نه باسلو، دلته راشي، ځان سره کمرې ته نه باسلو، کور ته بوتلو، ګیټ یې وکتو، لوی عالیشانه دروازه ده، دننه لاړو، یو کټم پکې نشته، هېڅ پکې نشته، یو زړه چټۍ ده لاندې اچولې ده. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی ما سره خو هیڅ هم نشته، وی حالت مې ډېر خراب شوی دی، وی کوي د الله به مې درکړی وي. او ورته وی ته خلیفه تا سره څنګه نشته، ته خو بادشاه یې، په کار دی تا سره خو زه خو ډېر لوی امید او درخواست سره راغلم. او ورته وی داسې چلو کا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورشه، او ورته وی عثمان صاحب له چې ورځم خو زما قرض ډیر زیات دی، امید مې نشي چې راله راځي. وی زه ته ورشه عثمان صاحب لا، وی چې کم ځای کې ستا سوچ ختمېږي هلته د عثمان صاحب څخه شروع کېږي. دی ورغو حضرت عثمان صاحب لا، چې ورغو دروازه والا عثمان صاحب بچو ته غوسه کېږي، ښه تاسو په پیاو کې دومره ډېر شاته چولي، ځان ته دومره خوږوئ، سو بیماران خو نه یې روغې، شات لږ اچوه پکې، یو چمچ اچوه، لږ شانتې اچوه چې ګزاره دې کېږي. سړي ډکې ټکو خوړو. دی وایي چې بچو ته په یو چمچ زیات اچولو باندې دومره غوسه کېږي، نو ماله به دې ته 3000 دیناره څنګه راکړي. خو وي زه وي خلیفه را لېږلی یم، انتظار یې وکړو چې څنګه عثمان صاحب راوځي، ورته وایي وی مېلمه خفه نه شي، وی بچو ته مې لږ نصیحت کولو، نو هغې د وجې نه تاله لږ ناوخته راوتم. غلام ته وی ورشه وی دله پیر وړه پکې شات واچوه، 2-3 چمچه شات یې پکې واچول، بیا ورته وی دله د کجورو حلوا وړه. دا سړی حیران دی، وی چې عجیبه انسان دی، وی بچي ته په یو چمچه باندې غوسه کېږي او وی ما له 3 شیزونه راوړي. وی نه پوهېږم څه ماجرا ده. دا کس ناست دی، وی جي یو درخواست مې وروړی دی. وی څه درخواست دې وروړی دی؟ وی یاره وی قرضداره شوی یم، نو وی ما وی کس وی چې قرض راله ختم کې. غلام ته آواز کوي وی فلانیه، وی هغه اوخ راوله، وی هغې باندې چې کم سامان هم دی ټول سره وړه دله ورکړه.
عثمان صاحب د اوښ چې دته حواله کوي نو دا کس ورته وی نه وي زما دومره نه دي پکار وي زما خود وی پیسې پکار دي او ورته وی دا تیلی کلو که په دې کې 6,000 دیناره دي وی 3,000 قرض ورکا او په 3,000 ځان له نوی کاروبار شروع کا او په دې اوښ باندې وی ستا د بچو دپاره مې کپړې ایښې دي کس ورته وي دا اوښ واپس نشم راوستی وي زه خو هغه شام نه راغلی یم وي دا اوښ به بیا څنګه راولم وي نه نه وي دا مې تاله به تحفه کې درکړم ورته وی زه پوه نه شم وی بچو ته دې دومره خبرې کولې خو ماله دې دومره هر څه راکړه او ورته وی دا مال خدای دې دپاره نه دی راکړی ګورې چې زما بچی په دې باندې عیش او مزي وکړي وي دا مال خدای دې دپاره راکړی دی چې د حضور پاک د نوکرانو خدمت پې وکړم نو دا کس حیران دی وي ما خو دته ویلیم نه و چې ما ته 3,000 روپۍ قرض دی او ورته عجیبه حالت دی وی چې څنګه روان شو وی شکریه ادا کوي شکریه زما ما ادا کوه وی شکریه د ابوبکر صدیق ادا که چې هغه راواستولې دا کس وی ما خو تا ته ویل نه دي چې زه ابوبکر صدیق راواستولم وی بس دې خبرو کې ګوتې مه وهه هغه سخا ده دا هغه مال دی چې د بل انسان په کار راشي زمونږ مال خو هغه چې ښه ډېرې جمع کو اخره کې راته څه چل را باندې وشي هاټ اټیک وشي لاړ شو پته نه چې زمونږ نه بس پې زمونږ اولاد څه کوي ګورې حدیث کې راځي السخي قریب من الله وقریب من الناس سخی هغه سړی دی چې دی خدای تم نږدې دی او مخلوق تم نږدې دی او بخیل بعید من الله و بعید من الناس خلکو نم لرې دی خدای نم لرې دی نو دا چې کم مال دولت دی دا د الله په لار کې خرچ